صدر محترم و دیگر حضرات علماء کرام او زما محترم و مشران و کشران، ما متعلق تاسو با اوریدلی وی چې څورزونه ما ته څه تکلیف شروع شوه ونن جلسه ته د پاره رالما چې بعضی خلکو دا پراپګاندا کړي و چې د بجلیګر مولا دماغ خراب شوی. نو دراتلو غرض مې داو دنیا تو باندې راغله یو خدا چې ډاکټرانو ماته وی چې طبي یو میاش خبرم زر په زور نه کې، دویم دا چې تقریرونه بنکه. نو ما وختي زما د مرګرو ډېر اصرارو، نو ما وی چې کله په تیزه خبرې شروع کوم یا جلسه شروع کوم خو مرکېږم بکنه، نو د مرګ نه ما خلاصي څوک. نو مال آئے کاش او نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. چې د سردار کونین صلی الله علیه وسلم جلسوی او زپ کې داغه سیرت پاک بیانوما او زما ساوزی نو دین لوی سعادت بل سکے دے. نو زما عزیزانو زما دماغ با انشاءاللہ تر اغه پوری ټیکوي چې ترسو پوره د خراب شوی دماغ والاو لاشونه می خاور ته نه یستو. دماغ د هغه چا خراب دی چې څوک په دین پورې ټوکی کوي، دماغ د هغه چا خراب دی چې څوک دین پورې مسخره کوي، دماغ د هغه چا خراب دی چې چا دین نه کډاونه جوړه کړي، دماغ د هغه چا خراب دی چې چا دین د خېټه او د روټۍ د پاره ذریعہ ګرځولې. دماغ زمونږ نه دی خراب چې مونږه د لاس مزدوری کوو او روټۍ په خورو، مهنت کوو او روټۍ په خورو. دماغ زمونږ نه دی خراب، دماغ د هغه چا خراب دی چې د چا خوراک د زیارتونو شکرانی دي. دماغ د چا هغه چا خوراک دی چې د چا خوراک د پیرانی پیر صاحب یو لسمی. دماغ د هغه چا خراب دی چې د چا خوراک ذریعہ د زیارتونو مالګي دي. دماغ د هغه خراب دی، دماغ زمونږ نه دی خراب. زما عزیزان خبره کلاو ده او صفا ده. دا علما ناستی، دا مولانا سنجان دے سلور کال ہے د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخوا کے علم زده کړي دي. سلور کال په سن 65 کې زه حج ته تلم او تاسو د خار خلق را پسې پراپګاندا کړي وا چې بیت الله شریف ټکے پہندا ہے تے او جان نہیں چھوڑدا ہے تے حج نہیں کیتا تے مدینے پاک نہیں گیا. دا لوی عالم ناس تے دے په خدای او پاک حدیث وای چې په مدینه کې تا زما دعوت کړو کنه وکړه. په مدینه کې د پیغمبر خاص ځایونه تا ما ته خودلیو کنه دی خو شرمېدلو شرمېدلو. زه تاسو ګورئ کم پلیت چې ضیاءالحق د قوم په پیسو باندې حج تلی گلی دي
د قوم په تیکوي حج ته لېږلي دي، هغې پلیتو له حج ټیلې نه ورکولې، او ما چې مزدوري کړې وه په هغې پیسو حج ته تللی وم، ما له کعبې ټیلې راکولې. دا ملک د ضیاءالحق جایگیر دی، دا د هغه ملک دی چې چا نعت ہوئے اور د صفتوں کو اس کو حج بیچ دو، چا دل پڑے سمے کہ اس کو حج بیچ دو، دستا جایگیر دی. دے علماء نے تپوسو کئی چې د ملک بیت المال د ټول قوم مشترک دی، چې ټول قوم ورته اجازت نه کړي، دا حج به دا سړی جهنم ته روان کړي. حکومت څوک دی چې هغه به د قوم په پیسو خلک حجونو ته لیږي؟ حکومت څوک دی چې هغه به د سرکار ځمکې یو کس ته الاټمنټ کوي؟ دا حکومت ستا دی؟ دا بجلیګر مولا دماغ به تر هغې برابري چې کومو دماغو د ایوب جنازه کړې وه، د یحیی یې کړې وه، د بوټو یې وکړه، ستا به هم کوي. مولا زر نه مري چې تر څو پورې دا سنډاګان ځان نه مخکې کړي. تاسو پوه شو په خبره؟ نو زما عزیزانو زه ټیک ټاک غم مه کوئ. انشاءاللہ العزیز تاسو به وګورئ چې په دې ملک به هغه ورځې خدای راولي چې د ملک قانون به قرآني، د ملک قانون به حدیث د جناب محمد رسول الله. دا زما د مرګرو تاسو تباسو کو دیوبندی بریلی عزیزانو، دا خو پټه خبره نه ده. د دیوبندی بریلی جګړه پسه ده. ما په خبرو پوهېږئ؟ تاسو ما خیال ده نوی دماغ خلق یې، نوجوان طبقه یې، ماشاءالله په خبره پوهېږئ. د ارشی بنیاد معلومه وه چې جګړه پسه ده. زما جلسه په قصهخانه کې ولې ده او ستا جلسه په چوکیاتګار ولې ده؟ پکار دا نه ده چې دا ټولې جلسه هم یوه وې، پکار دا نه ده. ته قصهخانه کې ولې لګیا یې او زه په ته چوکیاتګار کې ولې لګیا یې او زه قصهخانه کې ولې لګیا یم؟ آیا ستا او زما خدای بیل دی؟ ستا او زما پیغمبر بیل دی؟ ستا او زما قرآن بیل دی؟ ستا او زما مذهب بیل دی؟ ولې؟ ستا او زما جګړه ولې ده؟ نو جګړه عزیزانو د دې عوامو او د هغه عوامو نه ده چې کوم چوکیاتګار کې جلسې ته ناست دي. جګړه د دې مولیانو او د هغه مولیانو ده. په دې خبره پوهېږئ؟ تاسو ټول پاک یئ، قسم په خدای دی چې تاسو زبرګان یئ. مونږ به دوزخ ته روان یو، تاسو به جنت ته روان یئ. مونږ به دوزخ ته ځو، تاسو به جنت ته ځئ. تاسو خالی او ذهن یئ، د خدای په عظیم قهر تاسو مونږ اخته کړي یئ. مونږ په بلا اړولی یئ او یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری ہے. بادشاہان په بادشاہی کے غداران دی او درویشان په درویشی کے غداران. خلوت کے ناستی لاس ولور کی دعوانا میں نو باسے اغدا سے یا اللہ کامیابی یا اللہ او تلاس تش ولور کا جی دعانا بمیون بس خا خا ذا سے در سکتی تاسو خیال راغی. نو یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری.
نو جګړه زمون او داغه مليانو ده. زمون جګړه څه ده؟ زمون جګړه دا ده چې دا لاس خدای پاک مهلت لا درکړی دی. په دې لاس به ته مزدوری کې محنت بکې تجارت بکې په هغه به ګټې او ته به خورې. ٹھیک شو؟ مولا تخصیص نشتا چې مولا به تجارت نه کوي، مولا به مزدوری نه کوي. امام ابو حنیفه نه لوی څوک وو پیدا بشي. امام ابو حنیفه کده زمکه په سر مسلمان نو نو زما دې په خدای قسمی چې د زمکه په سر د اسلام وجود نشتا. تاسو وګورئ امام ابو حنیفه به تجارت کول، محنت به کول، پاغي به روټه خوړه واغه به خوړه. ٹھیک شو جی؟ دا لوی لوی اکابر او علماء دا ټول تاجر پیشه خلق. مولانا حسین احمد مدنی جیل نراغه تنخواه ولا ناظم وروړه. حساب وکړو چې ما دومره ورځې درس کړی دی او دومره ورځې زه نوم، نو د درس د ورځې پیسې واغستې او باقي واپس کړې. او به کې څوک داسې زما عزیزانو جګړه ده. هغوی وایي چې په زیارتونو چې کومې شکرانې اچولې کېږي دا روا دي. اسه د عقل خبره سره کو مسله پرې ده کینی غیرت پکې را میدان ته دي شي. دا خو د جګړې خبرې نه دي، را میدان ته شي چې خبرې پیو. او په جمعات کې لګي چې ایجای لوگ بھی آئیں بے شرم بے حیا ایک مرداد قبر وچ ملائکہ نے پھڑیا تے ملائکہ نے انہوں ہتھوں پھڑیا تے انہیں کہے کہ او بے شرمو کنوں ہتھوں پھڑیا نے. تو خبری کی طاقت ہے. اصلی دین قرآن و حدیث سے بل سشتا دا علماء دی ہوئی. اصلی دین سشے دے قرآن و حدیث سے. الک راشی کہ انسانان یہ سر در پوری عقل در کیوی. قرآن شپک ذرا شپک سوا شپک شپیتا آیات دے. حدیث بخاری مسلم ترمذی موطا امام مالک ابو داود دا کتابونه بکیدو دا شپگت کتاب دی دا اصلی دین دے. کپ دی کتابونو کے دا وا چه پا زیارتونو مالگی کے دی او زیارتونو لچیلی بوزئی داغے حاصلات خوری داغے منجورانو زامن دے پہ باندے خزی وطی کئی او داغے منجورانو زامن دے پہ شراب کی کپ دی کتابونو کی وو راشی مانا گیرہ کلا کئی پخر بسور شم دخر لکای با پخلا کی ہوئی. او کنو نو بیام زورندوم سرلان دی او خپے پاس دی زورندوم چه دا سدے ستا دا خیسا دا چرگانو قبرستان دے او دا گدانو چه دا میں در نپس پیگمو ویستی نہیں پریدم دے. یوا دوما خبر دادا چرا شئی قرآن گو رئی قرآن گو رئی چه دا غیر اللہ پنوم نظر کول وما احل به لغیر اللہ. یو سری داوی چه کما لارای واغستا نزب دا پیر بابا پنوم یو گڑا لالو. ٹھیک شو دا کاکا سے پنوم با یو گڑا لالو دا اٹک سے پنوم با یو گڑا لالو. راشی قرآن و حدیث کے بے اگورو کدا مسئلہ وا ستاو زما دا پلار دشمنی نشتا
کدا مسله وا خو راځئ دا ګډان به مونږ هم بیا خورو که نه راځئ کدا مسله داسې نه وه او دا مسله داسې وه چې نظر عبادت دی او عبادت د غیر الله په نوم باندې کفر او شرک دی چا چې د الله نه سیوا د بل چا په نوم چیلې او ګډ او چرګ ومنلو دا ګډ د خنزیر نه زیات پلیت دی دا ګډ په بسم الله الله اکبر هم نه پاکیږي نه حلالیږي تر هغې پورې چې تر څو پورې د دې ګډ د نظر منونکي د ګډ په ژوند د دې خپلې عقیدې نه توبه نه ویستي او هغې نه بعد په بسم الله الله اکبر حلال کړی نه وي تر هغې پورې دا ګډ نه حلالي قرآن وګورئ راشئ حدیث وګورئ دا خو زما د پلار د کور جایګیر نه دی باقي پیران صاحبان دي وروره زه خو د پیرانو خلاف نه یم زه ځان له پیر کېده غواړم اوس کمزوری شم تقریر کولی نه شم وایي مپاله که مسپاره خدای به یې درکړي په تیاره مپاله که مسپاره خدای به یې درکړي په تیاره زه ډېر خفه یم چې ملا شوی رښتیا ورته یم دغه غم باندې که اخته وی لوی مزې به وې صاحب هغه ورځ مې وی دې خوا وګورئ د پیغمبر نه لوی پیر څوک و پیدا بشي داغه نه رستو د ابوبکر نه لوی پیر څوک و پیدا بشي د عمر نه لوی پیر څوک و د عثمان نه لوی پیر څوک و د علي نه لوی پیر څوک و د حسین نه لوی پیر څوک و مونږ سره خو دلته شیاګانو موسیقي شیاګانو زه خوښ یم زما هم ډېر خوښ دي ګوره امام حسین هم لوی پیرو هو که نه په کربلا کې په خیمه کې بچي هم ناست دي د خاندان رسول بیبیان هم ناستې دي او د باطل په مقابله کې توره رئیستې ده او په میدان کې د یزید په فوجیان هم رئیخي دي کړي دي کړي نو ته خو په 72 کسانو د زرګونو فوج مقابله کوي او نن شیعه لکونه او کروڑونه دي په دې دنیا کې بل له سپېړ ورنکه 1400 کاله وشو ځانې په وهلو مړ هلکه دا څه کوئ خدای هم خوار نه کوي هوی سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو حیدر خیبر ولیکن بازوئے حیدر نہیں حیدر خیبر ولیکن بازوئے حیدر نہیں شمر لاکھوں ہے مگر شبیر کا لشکر نہیں شیعہ حضرات بریلیان حضرات راشی کد ناموس محمدی عاشقان یئی نن لوی جہاد ستا د کابل په سرحد روس سره شروع دی نن لوی جهاد ان قریب تیار دی ستا د انډیا په سرحد باندې زه تبدل ته په مالګو جګړې کوم او په کیسهخانه کې د بیا ناسونه ته وګورې درته به ګرځي زه ته په مالګې سټي او ملیانې به واوره پنجاب ته تللی وم په یو عرس ورپېښ شوم عرس تاسو ګورئ فلانی بابا کا عرس مبارک لکه د خدای قهر منیسا دا عرس کم کتاب کې دی عرس دا څه کې لیکلي ما ته وښایئ چې زم شروع شم که نه زما دا ایمان دی تاسو ته پته ده زه خو یارېدو والا نه یم یریدو والا نہیں اور سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں
खम न पड़ जाए तेरी तलवार में, सर के कट जाने का मुझको गम नहीं, खम न पड़ जाए तेरी तलवार में। दो यरिदो वाला ने, जेल ने यरिदो वाला ने, दा किस्म दोहदी यरिदो वाला कम शेच माता हक साबित शी वो अल्लाह ची वो जाया में सो कट गई चे बरमलाए हुए ठीक दा उर्स मातो खाए बिया जमुंग दमल कोर्स पर खबर और पर जियारत दरे दरे औरत दबले गगी कवाली शरीफ दरे दरे औरत और चवई असी गोरे दादा खारे जो बचे हुए मैं तासुदा खारियान दामू चे शहरियां पीछे चेस के मार दे कसम तो खुदा दे जमा खारियान देर पर जखपला खारे मां खास तासु जय गिर कैसे जखार के नौ से जम खारे मां दामू शहरियां पीछे चेस के मार दे ना चेस के मेस के वाले में वक्त के दी मियाँ के सोचा काम सोचा क्या सोचा कवाली शरीफ कौन आंदेती है कराचियों फलाना ओ सुचियां शेवा के अंदर सुन के थे यहां आई ना तू सुनने वास्ते दशपे जमलाड़ मुंग मालक के वादो कवाली हुआ छे अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है दा कवाली वजी अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है जो कुछ हमने लेना है ले लेंगे मोहम्मद से दासी और सरद से चलम को अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है जो कुछ हमने लेना है ले लेंगे मोहम्मद से तासुआई पैमान चे द पैगंबर दुमर तारीफ चे खुदाई पे बीज़त के दा खुदाई गवारे की